قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. سنن ترمذی حدیث نمبر 682. پدې کې د سند لحاظ سره ضعف او کمزوري شته ده، لیکن د دې اکثر حصے صحیحینو کې صحیح بخاری او صحیح مسلم کې ټوکړې ټوکړې مختلف احادیثو کې د دې نقل شته او دارنګې د مسند امام احمد د یو روایت د وجه دا حدیث حسن ګرځي په دې لحاظ چې انسان بیانول شي. الله خپل بندگانو باندې ډېر نرمي کون کې رہے، رافت والا رہے، رحم والا رہے. په دې وجه اکثر و بیشتر داسې موقع ګوري او جوړي دینی رنگ کې بیانې چې پای کې د انسانانو د معاف کولو سه اهتمام وکړي شي، د انسانانو غلطۍ معاف شي، د دې جرایم معاف شي او دې د جنت مستحق شي. دغه فضل و کرم الله رب العزت مونږ باندې یو ځل بیا کون کړي چې هغه میاشت چې پای کې د الله رب العزت فضل ډیر زیات وي، دا کرم ډیر زیات وي، هغه میاشت تقریبا را رسیدونکې ده. هغه ته د رمضان میاشت وایي. دا ډیر بهترین میاشت ده او د اسلام چې کومه نهمه میاشت ده، د دې مثال په نور کال کې نه ملاویږي. افضل ترین میاشت ده. په دې کې الله رب العزت خپل فضل و کرم دا کوي کوم چې د حدیث کې ویل دي چې اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. رمبنیش پچیشی څنګه د رمضان نو په دې کې کم غټ شیطانان او سرکش شیطانان چې دی پیریان هغې ته زنځیرونه بیړۍ واچولی شي د خلقو د گمراه کولو یا د وسوسو اچولو توان بیا پای کې نه. دا د الله رحم و کرمي. دا یې نه وایي سړی چې بعضې خلق خو په رمضان کې ډېر جرایم کوي. د هغې وجه دا ده د نه ویلو چې انسان په خپله هم کله کله د شیطان درجه د هغې نه یو دوه ګوتې اوچت لړ شي. کالو سره چې کومې خطاګانې کوي نو احساس یې دا نه چې دا ما څه غلطي کړې ده، ضمیر یې بیدار نه وي. د دې وجې نه د خپلو جرایمو او غلطو تعویلات کوي. نو دغه سوال له څوک نه کوي. د اردو کې یو مشهور شاعر دی مرزا غالب، رافیزی شاعر دی دروغجن. دا غزلې ډېرې زیاتې مشهور دي. هغه به روژې نه نیولې او ډېر اوتې بوتې کړي دي. هغه اشعارو کې هم ډېر ګندونه خوار کړي. دا یو شاګرد لیکلی دی چې زه روژه کې لاړم هلته کې د هغه خواله نو هغه سره د امونو پیټۍ پرتې هغه یې خوړل. نو ما ورته چې عجیبه سړی
رمضان کې خو شیاطین اتړلی شي نو ستا روژه ولې نه ده؟ هغه ورته تا ترې دا معلوم وي چې کوم ځای تړلی کېږي دا کمره دا ده که یعنې خپل مکان یاد کو چې زما په مکان کې شیطانان تړلی کېږي. د دې مقصد دا چې زه په خپله شیطان یم. دا دې خلکو مذاقونه یي احادیثو پسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامین د هغه احادیثو پورې خلک خندنې په داسې انداز کې کوي او خلک مزې کوي دا بکواس کوي او د هغې نه خلک خوندونه علي مزې ته اخلي چې دا یې څنګه مذاق وړو کړی د حدیث. دا صحیح حدیث دی. اوس چې یو سړی ځان ته شیطان وایي نه موږ ولې هغه مسلمان وګڼو. چې یو سړی دومره بېدینه شي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پورې خاندي نو هغې کې د انسانیت او د شرافت سریخ دوبار کې مرض الجن او شیاطین هغې ته دې میاشت کې زنځیرونه اچولی کېږي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی. یو سړی چې هغه په خپله بېدینه نه وي او یو سړی چې په خپله د ګناه کوشش نه کوي نو شیطان یې په دې میاشت کې نشي دوکه کولی. وغلقت ابواب النار او دې لومبنۍ شپه باندې د رمضان او دا سلسله آخره پورې ځي چې د جهنم ټولې دروازې بندې کړي شي. الله رب العزت دا هغه کرم دی دا هغه احسان دی. یو داسې بني آدم چې هغه کفر او شرک کړي نو الله هغه خو جهنم ته بوځي لیکن چې کومو کسانو کفر او شرک نه کړي نو الله رب العزت هغې د جهنم نه ساتي. د احادیثو پورې ډېر خلک خاندي دي سنیانو کې مور پورې ډېر خاندي. بعض احادیثو کې د جمعې د شپې فضیلت ذکر دی د جمعې د ورځې فضیلت هم ذکر دی. دارنګې د رمضان د مرګ هم فضیلت ذکر دی چې که سړی دی کې مړ شي نو الله رب العزت د سره په عذاب کې په جهنم کې په سوال جواب کې لږ تخفیف کوي نرمي ورسره کوي. نو په دې خلک اعتراض دا وکړي چې که څوک مشرک مړ شي نو هغه هم بخي. دا هغه ملعون سړی دی چې دی په حدیث اعتراض کوي. حدیث کې چې کوم ثواب ذکر کیږي هغه کافر دپاره نه وي که نه. دا حدیثو کې چې د کوم ثواب ذکر وي نو هغې نه مشرک بهر وي مستثنا وي. دا هېڅ چا نه دی ویلي چې مشرک سړی هم ګندې په دې میاشت کې مړ شي نو ګندې هغه سره الله نرمي کوي. دا د دین مذاق اړاوي ظالمان. دا حدیث د قرآن خلاف نه دی ځکه چې قرآن خو فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به او کوم حدیثو کې چې ذکر وي نو د هغې مخاطب مؤمنان وي. کافر یا مشرک د حدیث مخاطب نه وي. دا قسم سوالات کول دا اصل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان حیثیت د خلکو په زړه کې نه وي. دا ایسا مرتبه عزت او احترام نه وي نو خامخا یو اعتراض به پیدا کوي. عوامو کې هم دا مشهور کی دا صریح حدیث ته صحیح چې رمضان کې الله رب العزت د جهنم دروازې بند کی او داسې بند کی غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب ټولې بند شي یو دروازه هم نه کولای. دا د الله رحم دی دا الله کرم دی چې داسې میاشت مونږ باندې بیا راغله. وفتحت ابواب الجنت او د جنت ټولې دروازې پرانستې شي د رمضان په لومړۍ شپه فلم یغلق منها باب او د دې نه یو دروازه نشي بندولی. د جنت کل دروازې کلوش. وینادي منادن आवाज़ کوونکی आवाज़ کوي الله د طرف نه आवाज़ دی. دا आवाज़ مونږ نه اورو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د هغې आवाज़ نه خبر کړو. ډېر داسې خبرې چې په هغې مونږ نه پوهېږو
मसलन आदम अलैहिस्सलाम چې کله الله پیدا کو نو تر قیامت پورې چې دا کوم اولاد پیدا کیږي نو الله دا پیدا کړل مونږه تاسو پکې وو او الله د دینه یو تپوس کو چې الستو بربکم قالوا بلا آیا زستا سو رب نیم ټول ویل ولنه دا قرآن مجید کې لیکلي یعنی د یو داسې وخت خبره چې مونږ ته اړو یاد نه دي لیکن الله رب العزت مونږ ته خپل پیغام رو رسو چې تاسو الله ټول پیدا کړی وي او تاسو ټول ویلي دي چې یا ربا ته زمونږ رب دا خبر الله په خپل هر آسماني کتاب کې لیکل دی او د مونږ ته قرآن مجید کې لیکل دی یو بل خبر یو بل لوز الله د مخکنو انبیاء او ټولو ناغسته او هغه اصل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت او احترام پې کې ملحوظ و چې کتا سو ژوندۍ او استاد په موجودګۍ کې زما آخری نبی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راشي ولا تؤمنون به ولا تنصرون تاسو با پاغه نبی ایمان لره او داغه امداد وکړي دا لوز الله د ټولو انبیاء او ناغسته قرآن په دې گواهه او بیا انبیاء کرامو د خپل امتیانو نه دا لوز غسته قرآن و حدیث کې چې کوم خبري ماضی سره متعلق یا د حال او مستقبل سره متعلق دا غب خبرې نه دي دې پورې خان دي خلک چې دا چا وي دا الله وي او دا الله رسول وي دیو سړي شکی پر حقایق کې ناغه اسلام نه قبلې وي اسلام نوم د دې چې زدا الله او دا غد رسول فرمان منم هغه یو فرمان چې داغه اسناد کې کمزوري وي داغه وین کی دروغجنی کذاب وي داغه روایت صحیح نه اخو دروغجن روایتي په دروغجن روایت سو ایمان او یقین نه ساتي کندل ته ظلم داري چې یو صحیح حدیث وي او داغه مخالفت په دې وجه کوي چې د په عقل شریف کې ناراضي دې په نه پوي نو څنګه ختم کیږي دا خو صحیح نه دی بیا په قرآن مجید هم نه پوهیږي نو قرآن سره به تضاد پیدا کیږي چې دا خو جی قرآن کې د فلان کې آیت خلاف نه دی وینا د ملک مسله دا چې هر سړی د پاکستان د قانون تشریح نشي کوله لیکن د الله او د هغه رسول د احکام او تشریح هر سړی په خپل کوي تا دا اختیار چا درکړي یو سړی چې یو فن ویل نه دی قرآن نه خبر نه دی د حدیث نه خبر نه دی دته چا ویلی دی او چا اجازه ورکړل دی چا ته پدې کې خپل عقل چلو دا بنیادی گمراهی دا دې خیال لای چې زه مسلمان کرا پیدا منه په دینم پوهېږم ته په دین نه پوهېږي یو سړی پښتون کرا پیدا نه پښتونی کوي یي دله تاسو کا چې چا ایم ا کړه د ماستر کړه پښتو کې ته دا هغه پر پښتو پوهېږي دا ډول یو برابر دي سوال نه پیدا اسلام بشک د الله یو رښتینی دین دی لیکن ترکه می چې انسان سره داغه پوهه نه نو دی پای پوهیږي نه اسلام نه یو تخته مشق جو کړل چې بس مسلمان پیدا هم نه ما ته حق د 400 هم تا ته حق نشته لا تقف ما ليس لك به علم دین کې خبره مکو چې تاسو سره داغه سپویا س علم نشته اصل لګي پلانې وي او که سړی کوي دا کار بالفرض نو قرآن فرمائی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا کتا سویلی دا سے خبریں تیرے غوږ یخي سوچ دې بګړي یار خلیل راوستي قیامت پر ورځ به تپوس کی کستان دین تخته مشق میں جوړاوي بس عالم نو تپوسا کتا تا غوې چا بای دا حدیث صحیح ده سند صحیح ده اور قرآن مجید آیت ته واستقدامنا وصدقنا کوم پای پویږي او کنه پویږي
کاغذ زمونږ عقل کې راضي او که نه راضي دا قول قابل اتباع او قابل ایمان دی. نو دې حدیثونو باندې داسې قسم اعتراض دا د بېدینه خلکو کار دی. دا الله فضل دی، الله فضل څوک کولی شي؟ حدیث کې راځي، صحیح حدیث کې قیامت پر ورځ بعض خلکو سره به الله حساب شروع کی. حساب الله هر چا سره کوي. دومره دا چې د ولې تپوس هر چا نه کوي. د چا نه چې تپوس وکړي چې دا کار دی ولې کړی دی، وایي ته مناقشه وایي، د حساب نه وایي. حساب دې ته وایي چې دا دې کړي، دا دې کړي، دا دې کړي، دا دې کړي، دا حساب دی. او که تپوس وشي چې دا کار دی کړی او جي ولې دی کړی، بیا د الله د ولې جواب هېچا سره نشته. دې ته حساب نه وایي، دې ته مناقشه وایي. من نوقش عذب. د چا چې مناقشه شروع کړی شوه چې دا کار دی ولې کړی دی، نو د الله د ولې جواب چا سره نشته، دله به عذاب ورکولی شي. د الله رحمت د هغې ذکر کوو چې الله رب العزت به بعضې ګناهګارو نه واړه واړه ګناهونه تپوسي چې دا کار دی کړی دی، دا دی کړی دی، دا دی کړی دی. دی به زړه کې یېرېږي چې دا خو واړه ګناهونه یادوي، دا خو ډېر ګران کار شوی، د وړو احتساب شروع شو. که دا د غټو شروع شي بیا به زه څه یم، هغه حساب چې وشي نو د الله فضل به دا وي چې ملایکو ته ووایي چې دا واړه ګناهونه د دې نه والله لوی لوی نیکۍ جوړېږي، دا غټو نیکو ته واړه ته څه چې الله رب العزت زما او ستا غوندې دی، هغه رحمان و رحیم دی. دې خلقو الله مخلوق ته داسې خولی ته وایي دا خمیني دی، هر چا نه سره لو دی. الله داسې نه دی. الله قلم پیدا که ورته یې ولیکه، هغه یې څه ولیکم، هغه یې ولیکه سبقت رحمتي غضبي. دا ولیکه چې زما رحمت ما زما په غصه باندې او زما په غضب باندې غالب وي. دا الله رحمانیت دا د غضب نه ډېر دی. خلکو دا پهلو څوک نه ښیي، دا ورته وښایه خلکو ته. مایوسۍ ته تللی دی خلک چې مونږ نه بخي، ولې به نه بخي؟ سړی چې مسلمانی توحید خپل کړي، د خپلې غلطۍ اقرار کوي، الله یې معاف کوي. دی کیسې دی خلکو الله قیاس کړی دی مخلوق باندې چې مخلوق به یو ځل معاف کړي، دوه ځله به معاف کړي، بیا نه معاف کوي. دا مثال غلط دی. لا تضربوا لله الامثال. الله مخلوق په شان دی، الله مخلوق په شان نه دی. هغه خالق دی، مالک دی، رحمان و رحیم دی. تو دا د هغه د رحمت مظاهره کېږي د روژه کې. په دې خلک عجیبه عجیبه نخرې کوي. نخرو ضرورت نشته دی. یو سړی چې مسلمان دی او د لومبنۍ شپې نه هغه قیام اللیل شروع کړي، د شپې نوافل کوي، تهجد کوي، رکوع کوي، سجده کوي، منځونو کې شرکت کوي، سار منځونه کوي، د قرآن تلاوت کوي او د روژه نیسي. نو یقین لرئ چې الله به د میاشتې اخر کې دی معاف کوي. الله په ذات یقین سره دی. او داسې د ځان نه یقین نه دی، بلکې حدیث کې راځي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ایو حدیث کې دغه شان صام په ځای قام دی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا دو شرطونه ښیي. یو دا چې سړی روژه ونیسي دروازې او د شپې قیام وکړي، منځونه وکړي، فرضونه علاوه نوافل وکړي، تهجد تراویح وکړي، قیام اللیل وکړي. دا دواړه کار چې وکړي، خو په دې شرط ایمانن چې دی مؤمن وي، شرک پکې نه وي، الله نه سوا بل چاته غایبانه آوازونه نه کوي، بل چاته را مدد شنه وي، د بل چا د نوم نظر نیاز او منښت نه کوي، د بل مخکې رکوع او سجده نه کوي، بل ته تندی په ځمکه باندې نه ږدي،
دا الله نه سیوا په بل چا خپل مټ نه مضبوطی، الله نه سیوا په بل چا توکل نه ساتي، دې ته ایمان وایي. او احتساب اندا مطلب خود احتسابی اخلاصی بگی، اخلاص بھی بگے، ریاکار نہیں، اخلاص بگے موجودی. نو لوز دے دا اللہ رب العزت چه غفر له ما تقدم من ذنبه، تیر کال چه سو گناہ نے اکڑی اللہ وی دے وہم ورد. دا اللہ فضل علی خامخا بندے اشنگر وانے سوک بندولی شی پختانے وی ہوا رالو دی استا سکارے چاہ بندے را بندے. دا اللہ رحم و کرم دے میاشرانی زیدہ پکار دائے چاہ مسلمانان دیتم لا اتڑی دارے پزان بوجھ نہ گنی تو وہ پخل کو پیریان رال ہر بیار ہو جا رہا. چلو چلو دی تکتل پکار دی چاہ اللہ پدے کے زمون غلطیں معاف کئی، زمون گناہوں نہ معاف کئی. مونگا چے ٹول کال کم تبائے کوا تبائے اللہ معاف کی مونگ تبا دے گی. وہ دیدہ پارا خوشحالی پکار دا کہ خفگان پکار دا چے بیا اللہ یو موقع راوستو زمونگا دو کامیاب ہے. زمونگا دا غلطو وینزل دا پارے بیا اللہ یو موقع راوستو اور بیا دا چے پدی کی مونگ لدا سے شپرا کردی دا چے خیر من الف شہر لیلت القدر چے اگا دا 1000 شپون غور دا، یعنی داغی عبادت دا 1000 شپون غور دا. حدیث کرا دی اگر تاسو ناتکو شپو کی گورے آخری ناتکو کی یہ وشتمہ کے وہ گورے دا مطلب نہیں جیتا بیزہ بیت لیو سپینس پو میں بھیا گپ میں لگا وہ گورے دا مطلب چی پدیش پو کے عبادت لگ دیر ہو گئے. یہ وشتمہ کے دیر ہو کے دیرشتمہ کے ہو کے پنجشتمہ کے ہو کے وشتمہ کے ہو کے یو کم دیرشمہ کے ہو کے اور دے پٹکڑے پدے باندے دا چے انسانان پدے کے محنتو کی پدے کے نہ رنائی اور نہ پکی سکونی دا گپ شپ لگئی خلقت سے. دا دے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور کڑشے ہو بیاتے واپس واغستے شو اور پدے وجہ تے واغستو چی دیدہ پینزش پگ وارش پیچے کم دے دا اللہ پہ عبادت کی تیری کی کوشش ہو کی. دے باپ کے سڑے دے کمزوری نخکار گئی. میاش خوڑے را قیمتی دا لیکن دے کے سب بازے بدے داسری چاہم دے کے راگلی دی اگر دا چیو خدا عوام کار دے چاہ ہر چیز کے ملاوٹ کئی ریٹو نگران شی بڑاو شی دے کے حکومتوں نم گپ شپ لگئی پکار دارے چی دیر اپارا مستقل پولیس فورس وی اگر گوری چی دا خلق سگئی ہر سڑے چکم دے اگا دخپل خوخ مسلمان نہیں. پنجاب کے وہ محاورہ دا غی مطلب دائے چا دے اسلام پنز بنیادوں نے دیکھ اور شپگہ میں ڈانڈا رکھا تو دینا بغیر دے اسلام نفاذ نہیں کی پا مسلمانوں دا کول پکار دیکھ دا حکومتنا سستی گئی پا دے باب کی اور دا عوام دا غلطی دا چا دے شے رک کی پٹی کی 2 نمبری شروع کی. منگا بس درس کے خبر کرے دا آسٹریلیا دا غیر مسلم ملک دے مسلمانان ندی خواغی دا روجی دا پارا گودامون ڈکلل داغی خوراکون ناکم چی مسلمانان کئی روجہ کے چی کم کئی اگا گودامون ڈکلل اور داغی قیمت چی کم دے ہاف ساتو یعنی یو شے پا 1000 روپے کی گن روجہ کے باغا پا 500 کی دے کے زمونگ دا پارا دا شرم خبر دارا چی مونگا دا 10 روپوسیس پر روجہ کے پا 200 خرسو بولے روجہ دا ظلم مکوے. روجہ دا دینم ندے حدیث کرا دی چی یو سڑے صرف خوراک سکاک نگئی دا ورکو لو کرے گا کم دینا سیادہ سمڑا دا خوراک سکاک نکولو نم روجہ ندخ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یو سڑے دے اگر ظلم ندے پریخے دشمنی ندے پریخے پر روجہ کی زیادے ندے کرے فلیس للہ حاجہ دا اللہ اس حاجت نشترے فی ان یدع طعامہ و شرابہ چی دا خپل خوراک سکاک پریخ یہ تا روجہ نوی بیا دا خوراک سکاک پریخ خود اللیخ و دا خود عام و عوام و غلطی دخ
کوشش پدا کی چې خراب شی په ګران قیمت خرڅ کړي. دا مسلمانان دي، څه هندوان نه دي. پکار دی چې د خپل نبی د فرامینو خیال وساتي. جماعتونو کې خډېرې غلطۍ کېږي په دې کې یو شبینه کېږي، یو شپه کې خلک د قرآن مجید ختم کړي. دا بدعت دی، د دې نه اجتناب وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن مجید د 3 شپو نه په کمو شپو کې ووایي نو د قرآن نه دی لوستی، او دی په قرآن پوه شوی هم نه دی. داسې قسمه ختمونو ته توجه مه ورکوئ. علماء علم پکار دی چې هغوی دا قسمه بدعات نه کوي، غلط کار دی. کم سے کم 3 شپو کې د سړی ختم وکړي. بله غلطي دا ده چې که څوک اوږدې تراویح کوي او که څوک مختصر کوي، د هغې هم دا زیاتې کوي چې د هغې رکوع او سجده قومه صحیح نه وي. ځان په دې پوه کړئ چې مونځ بېشک مختصر پکار دی، لیکن د مونځ اختصار به په رکوع، جلسه، قومه او سجده کې نه وي. حدیث وګورئ، حدیث کې داری چې مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختصر دا مطلب چې کې به قرائت کم ہو، لیکن رکوع سجدہ دے کے اعتدال واجب دے. کدا دا عام رکوع سجدینا و قومینا مختصر شی دا مزن کی دا عوام ہم پدے غلطے کی دے اور علماء ہم پدے مصیبت کی گرفتار دی چاہا زر رکوع سجدہ کی نہ قیام مختصر ہوگا، یعنی انا اتینا کل کوثر بے شک ہوا ہے تو قیام ستا مختصر شو، رکوع سجدہ وستا بالکل دا فرض مز پشانتی کدے کہ تک ہمیں کہ ستا رکوع سجدہ نہ کی. دا عام غلطی دا لرے کے د خپل عمل نه لرے کے. پدې کې نورم ډېر بدعات کیږي. مثلا یو ځای ختم دی د قرآن مجید، پکار دی چې د قرآن اواز صرف هغه خلق اوري کوم چې جماعت کې دي. بر سپیکر لګول دی ته ګناه دی. د ختم شپو کې کوي خلک دا حرکتونه، په کومه شپه چې ختمي په هغه شپې بالخصوص کوي، دا ګناه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی او د فقهای احناف هم قاعده ده چې د امام د قرائت आवाज بعد جماعت نه بهر نوځي، دا ګناه دی. دی به صرف دومره आवाज پورته کوي چې د مقتدیان ووري. د جماعت گاونډیان یا بل کلی ته आवाज رسېدو څه ضرورت نشته دی. دا ریا ده. ته څه ښایي خلکو ته چې زه ختم کوم، کتاب پسې هلته خلک مونځ کوي. دا بدعات دي د عمل کې، بے شمیره بدعات دي کوي داسې خلک. دریشتمه باندې ځان له 2 صورتونه وایي، خلک یې کینولي بیا پیسې جمع کوي، د صورتونه شپه وایي. دا بدعت دی. مونږ لم پیسې پکار دي، پکار دی چې مونږ یې مو وایو، خو مونږ د پیسو په ځای د الله او د هغه رسول فرمان برداري خپله کړې ده. د پیسو حاجت مونږ ته هم شته. خدا ظلم دی چې یو شی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین کې نه یو انسان هغه ځان ور داخل کړي، او بیا آخري جمعه کې خلک قضامري کوي. دا بدعات دي په دې میاشت کې. یعنی څومره بهترین میاشت ده، لیکن دا واته بدعات دي په دې کې، خلک لګیا دي په دې کې. او بیا د اختر په شپه یو لوی بدعت هغه دا چې ټوله میاشت یې تکلیف کړي، د اختر په شپه پکې غیر شرعي حرکتونه شروع کړي، ټوله شپه روڼ کړي. سار بیا جماعت کې څوک نه وي. ټوله میاشت یې چې کوم دی کوشش کړی چې خپله خېټه لاندې وساتي، لیکن هغه شپه باندې هر یو ځوان چې کوم دی 2 او 3 چرګان خوري. د دې څه مطلب شو؟ دا فضولیات دي. او دې سره یو غټه غلطي هغه روزانه کېږي. تاسو ټولو کې شته هغه دا چې تاسو ټول روزه ماته کور کوئ. نو چې کور روزه ماته وکړئ نو بیا تاسو هغې را پاسېږئ چې پوره خېټه ډکه شي. چې کله خېټه ډکه شي نو بیا سړی جومات ته نه شي تللی. یعنی د روزه ماتي سره هغه زمونږ نفسونه چې هغه د کالو سر د ګناه عادي شوي دي، هغه فوراً د الله او د رسول خبره پرېږدي، حي علی الصلاة او حي علی الفلاح پاتې شي. جومات کې مونځ نه وي د ماښام،
دا ډېره شرم خبره چې سړي 8 غنټې 9 غنټې 10-12 غنټې خپل نفس دباو کړی او د بانک سره فوراً د بیا غټول شعر کخ د ماښام په مونځ به څومره ټایم لګي 1 غنټه پې لګي که نه خو 15 رکعات دی اوس 15 منټه پې لګي شپږ دی پې ولګي خو دا تو 9-10-12 غنټو مقابله کې 7 منټه څه مسله ده په دې کې دا غلطي ټول کوي اسوک پکې ځان لا یو چل شروع کړي هغه دارې چې جمعات ته نه ځو نو مونځ به د جمعې په کور کې وکړو دا ډېر خلک دي داسې د دې خلاف صحیح حدیث ته صحیح بخاري دا د منافقانو طرز دی دا کوم چې څه نیمګړی اهل حدیث دي دا حرکتونه ډېر کوي چې دی یوازې جمعات ته نه ځي په جمعات کې ستا مونځ د هغې مرتبه هغه نه ده کومه چې ته کور کې د جمع کې لږ دماغ ځان له سم کړه یو سړی چې د جمع مونځ پوره دي نه شرعاً درته څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منافق وایي نو د ماښام مونځ سره دا لوبې مه کوئ ښه طریقه دا ده چې انسان یو کجوره وخوري یو ګوټ دو اوبوس کې بس مسجد ته راځي مونځو کې بیا لاړ شي ښه په ارام باندې خپل خوراک څښاک وکړي دا یو څو تنبیحات دي دا کوو په دې باندې چې انشاءالله زمونږ درس د قرآن مجید شروع د احسار نه مونږ هغه 8 بجې شروع کوو د بیا جمعې په ورځ بس تاسو دا تقریر مقرر نه دې ټایم کم مونږ بیا قرآن مجید وایو صرف خطبه وایي د عربه هغه دا غټ غټ تنبیحات بیان کړل د دې لپاره چې مونږ ځان د دې نه وساتو د ګناهونو نه او دې باندې عمل وکړو هغه سړی وي اواز کوي چې یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے د خیر باغی اقبل الله طرف ته متوجه شه ټوله میاش خو دې چرته کې جمعات ته نه راغلی خو کم سے کم روزه کې خو مسلمان شه کنه اقبل دا الله رحمت تراشه و یا باغی الشر اقصر او همیش د پاره د کار دارې چې ته څه کې بغاوت ته کړی دی شر کې نو اقصر روزه کې خو کمې وکړه که نه کم از کم د روزې د میاشتې احترام وکړه ولله عتقاء من النار او الله رب العزت په دې رمضان کې بے شمیره خلق د جهنم نه خلاصوي وذلک کل لیله او دا هر شپه دا برکت نو پکار راځي چې مونږ دا برکات دې تملاو تړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین مطابق خپل روزه ونیسو قیام اللیل کو تراویح کو جمع سره قرآن مجید تلاوت شي په دې کې که یو سړی تراویح مسجد کې نه کوي او ځان لیکي نو ځان له دې وکړي څه فرق نه غورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې مسجد کې کړی جمع سره کړی 3 شپې کړی ایک مقدار نه معلوم هغه نرستو بیا د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې هغه خلق جمع کړل چې تاسو مسجد کې جمع سره تراویح کوي او خپل پکې ونه درید وی فرمایل کم وخت چې تاسو د دین او دی پېشمنی وخت هغه د دې ټیم نه غوړه ده نو بار کې دا ځان لکې دی شي خود ځان لکې دی ول دا مطلب نه دی چې تاسو تراویح بالکل پرې ده پر خودل لري خپل قسمت پلته وهل تراویح پرې ده ما بشک دارا چې ځان له کولیش فرق بنا غورځي تراویح چونکه دا سه عمل له چره جماعت دا سنت علی کفایه ده پرې وجا ک جمعات کې او ډله ولاړې وغي تراویح جمع سره کوي او نورې کور کوي نو دی ګناهګاری نه او اجر هم نه کوي دته سنت علی کفایه وي خلکو خیلم سره ډزې کړي بس پوهېږي نه اکم چې ځان ته پوهې وي هغه ته هم پته نشته د دې جمع سنت علی کفایه ده یعنی یو ډله مسجد کې ولاړئ 2 صفه 3 صفه 4 صفه ټیک ده بس کافي ده که څوک نه کوي جمعات کې نو نه دی کوي بېشک خدا مطلب نه چې مکه کوي به لیکن کور دی وکړي ځان دم نه دوکه کوي او بل دم دوکه نه ور کوي دې باندې کوشش کوي دا موقع داسي ان شاء الله سکل مونږ بیا حافظ الله په فضل راوست رشتہ مونږ سره شاګردانو کې
یو نه دی بلکې الحمدلله دو درې دي. نو څنګه چې پروس کال خو نه بل کال مونږ ختم کړو د قرآن مجید، څه کال به انشاءالله شانته د قرآن مجید ختم وي او مونږ به وایو هغې ته به تاسو ته لږ لږ تلاوت کوي او چونکې رکعتونه شل وي نه به پای کې تقسیم شي نو بوج به نه راځي انشاءالله العزیز په تاسو باندې. البته که رکعتونه کم وي نو بیا تلاوت ډېرېږي که نه. نو مونږ به دا وکړو چې تلاوت به لږ لږ کم کو، هغه شل رکعاتو باندې به تقسیم شي، بلکې وترو کې هم هغه ور تقسیم شي انشاءالله سهولت به تکلیف به نه وي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر